نو اسلامي امارت دا همکاري وکړه چې زمینه یې مساعده کړه او له دوی سره په هغه کړو ژمنو وفا وکړه چې دوی ته لاره ورکړي او دوی په ښه طریقه سره ووځي او لاړ شي. خو متاسفانه د دې په ځای چې د دې همکاریو قدرونه وشي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ولس په شتمنۍ باندې بندیز ولګاوه، هغه یې کنګل کړه. د موږ رایه او نظر دا ده چې امریکا ډېر لوی هیواد ده، باید لویه حوصله ولري. د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونه شي. موږ له نړیوالو سره مثبت اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، ښې اړیکې غواړو. له دوی نه مو هم دا تقاضا ده چې افغانانو باندې دې مزید فشار نه راولي. د فشار پالیسي 20 کاله نتیجه نه ده ورکړې، له دې بعد یې هم نشي ورکولی. باید کوشش دي. خو موږ له نړیوال بانک نه، د اسیا پراختیایي بانک نه او د اسلامي پراختیایي بانک نه دا غوښتنه کوو چې په انکشافي برخه کې هم له موږ سره مرستې وکړي، له دې هېواد سره مرستې وکړي، تر څو د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې او د شهرونو د انکشاف دهات په برخه کې او خصوصا د وچکالۍ ځپلو سره او د هغوی